السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې. یو ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه رامنځته شوې ده پرون په بټګرام کې د اختر لمونځ کېدو چې په جومات کې دننه جنګ ولګو او د هغې نه پس پکې فایرنګ وشولو. دوه کسان امجد او نواز پکې ډېر په بېدردۍ سره قتل شول. دا واقعه څنګه راپېښه شوله، په څه وجه باندې دومره غټ ظلم وشولو؟ راځئ مینوالو موږ سره دا ویډیو اخره پورې وګورئ چې د پوره معلومات نه خبر شئ. که څوک په دې چینل کې نوی مهرباني وکړئ سټار کلیک در سره ضرور سبسکرایب کړئ او بره ټلی نشان ووهئ. نورې هر یوه معلوماتي ویډیو به تاسو ته ډېره په اسانتیا سره میلاویږي. دا واقعه پرون په بټګرام کې رامنځته شوې ده چې د اختر لمونځ کېدلو په جومات کې دننه جنګ ولګو او د جنګ نه پس چې کله جومات نه بهر راووتل فایرنګ پکې وشولو. دوه کسان امجد او نواز پکې ډېر په بېدردۍ سره قتل شول. عزتمندو دا دوه فریقینو ترمنځ جنګ وشولو. د دوی دواړه په خپلو کې تره او د تره زامن وو. د دوی د مخکې نه دښمني وه. په دې کې ډېر ځای جنګونه او قتلونه هم شوي وو چې اوس د حساب له دوی تیار راغلي وو. ځان سره یې ماشینونه راوړي وو. په جومات کې اول جنګ ولګو او د هغې نه پس چې کله جومات نه راووتل نو فایرنګ یې پکې وکړو. امجد او نواز یې پکې په بېدردۍ سره قتل کو. عزتمنو درې کسان پکې نور هم لګېدلي دي چې هغه د دوی دښمنۍ سره څه تعلق نه وو. هغوی هم په ډېر زخمی حالت کې هسپتال ته منتقل کړي دي. الله تعالی دې هغوی له شفا ورکړي او کوم چې قتل شوي دي الله تعالی دې هغوی له په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. چا هم چې دا دومره غټ ظلم وکړو الله تعالی دې هغوی په دې دنیا کې هم تباه کړي او په هغه دنیا کې هم اختر یې په غم کې شو. د خوشحالۍ ورځ په غم باندې بدله شوله. الله تعالی په دې کې نور خیر واچوي. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. نورې معلوماتي ویډیوګانو لپاره په دې چینل کې اوسئ. والسلام.